अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुर रऊफ़ुल करीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना ज़मा इज़्ज़तमंदो द रोज़े मुबारक मियाश्ता रोज़े मियाश्ता के यो फ़र्ज़ मुंस दा पा अविया दरजा बांधे लकाविया मुंजो न देव और नफल दे नफल अजर दादा से ले लका फ़र्ज़ देव दगाशान दे दरोजे मुबारक म्याश के तिलावत को दे इंतहाई लो अजरना और दगाशान दरोजे पदे म्याश तक ज़िक्र अस्कार को सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नुददी नेको अमालो परोजा के इंतहाई ज़्यादा सवाबुन दी वो कसोक वर्त सकई जान फारे गई दरोजी नूरम देर बरकत लका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिदवान त फरमाई द जन्नत चिकम दारोगा दे अगत वही या रिदवान इफ्तह अबवाबल जिनान द जन्नत दरवाजे सका खुलो और मालिक फरिश्ती नुम दे द जहन्नम दारोगा दे अल्लाह पाक आगे त फरमाई वाया मालिको अगलिक अबवाबल जहीम अनिस्वाइमीन मिन उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत जहन्नम दरवाजे बंद का द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत द रोजादार द वजना सुमरुल्लुय खबर और भी अल्लाह हुक्म कई वया जिब्रीलो इहबित इलल अर्द ज़मकी तकुशा फस्बित मरदत शयातीन और दा सरकश शैतानान दा कैद का वगुल्लहुम बिल अगलाल थुम्मा क़ज़िबहुम फिल बिहार ए पहाड़ों के वर्ता जंजीरू नवाश और बे पसमंदर की सू का पसमंदर के वर गुजार का समंदर के वर गुजारे का
او دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتى لا يفسدوا على امه محمد حبيب صلى الله عليه وسلم صيامهم الله رب العزت فرمایي دې وجنا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما حبیب دی داغه د امت د روزدارو روزي خراب نه کی او پروردگار دې موږ معاف کړي موږ ټول د کال اول اسمشت دون آرامي توبونه کړی وي دومره آرامي توبونه چې شیطان وی چې دا یو مشته کې بس زتینا کېدم کلیشم کنه زمون شیخ سے فرمایله چې دا یو کس بلګیاوي بل کس ته دوکه ورکی چې دوکه ورکی ډیر ناشنا دوکه وي چې څنګه دا بل مسلمان دوکه کینو دی به وای چې شیطان خدای دې تبا کا دا کس باندې ډیر خراب دوکه در باندې ورکه دی کستا شیطان ورته چې خدای دې تا تبا کی دا چل خو مالم نه راتلو زموږ دومره یو حالات الله دې موږ معاف کړي هر کس د خپل وخت یو لوی ظالم جوړ شوی دا څه ده کنه کا دکاندار ګوره آرامي توپ نه ډک کا دوايي والا ګوره آرامي توپ نه ډک کا زمونږ خپل دوايي کاروبار زمونږ هم شته کا کپڑوں والا ګوره 2 نمبر کاته مړه چې کوم فیلډ رانی سي قسم دې توبه او باسو الله دې ما په زموږ د باز مولیانو ته دې خدای خیر هغه حرامي توبونه هغه حرامي توبونه هغه یو مولا ته ساړه راغو یې رجیدا سے بیسو هو ته خو غر کې تبای لکه څه چل شوی دی بس دا سه کوډي در باندې کړی دي کنه چې 100 روپے له مان نه را کړي کنه والله کا پټول عمر کې ټیک شي هر وخت بس الله دې معاف کړي بس الله نه معافي او بخنه غختل پکار دي نو زما عزتمندو پدې مشته کې شیطانان کېد کړي او بیا ورته الله فرمایي چې جبرئیل امین ته دغه ته مرغوزار کړي سمندر ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت د روزدارو روزي خراب نه کی او خد د تهجد په ټیم کې الله رب العزت شکم دې یو आवाज کون کې مقرر کړي فی کل لیلۃ من شهر رمضان لمنادی ینادی 3 مرات ادریز الاوازونه کوي هل من سائل ایسوک سوال کون کې شتا فاعطيه سؤله چاغه کوم سوال کوي چې اغله ورکړي شي دا سوال پوره کړي شي نن ما او تاسو په خوب باندې تهجد ټیم کې ودو او پښنمی نه را دون را پاسې چې بس په خله کې لک سرا کې بس بیا ود شو خو ماشاءالله زموږ د محله کې خو زوینه اکثر ټول بیخ وي ځکه چې جمعات سار کې ډکی را پاسېږي ماشاءالله نو تهجد ټیم کې دریس اوازونه کې هل من سائل فاعطيه سؤله هل من تائب الله فرما دا منادي आवाज کوي الله ورته ویلي وي اس دا आवाज کې څوک توبه وستون کې شتا چې توبه وباسي فاتوب عليه چاغه توبه ز قبول کوم هل من مستغفر ایسوک بخنه غختون کې شتا فاغفر له چې داغه بخنه ز حکم من يقرض ملي غير المعدوم والوفي غير الظلوم ایسوک دې چې داسې غنی ته قرض ورکړي چې نادار نه دی او داسې پورا پورا ادا کون کې دی چې یو زره هم کمې نه کوي او په دغه شپه باندې الله رب العزت په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فی کل یوم من شهر رمضان
عند الافطار دا اوچت عجیبه خبره چې د روزه ماتي په وخت کې د رمضان مبارک په هر روزه ماتي په وخت کې الف عتیق من النار چې د رمضان مبارک په هر ورځ روزه ماتي په وخت کې داسې لس لکه کسان الله رب العزت د دوزخ نه آزاد لس لکه کسان څومره اوچته خبره خو چې ته الله ته متوجه وي د روزه ماتي په وخت کې یو 15 منټه 10 منټه مخکې راشي او الله رب العزت ته پژړاوي او الله ته متوجه وي چې یا الله ته زما بخښنه او مغفرت وکړي او دا داسې نه وي پیغمبر علیه السلام فرمایي من اول الشهر الى اخره د رمضان مبارک تر اخیری روزه ماتي پورې چې کوم دی لس لکه کسان الله رب العزت چې کوم دی د جهنم نه بری کوي لس لکه کسان او چې کوم شپه د شب قدر وي دا اوس لس ورځې د شب قدر را روانې دي نو الله رب العزت د فرشتو یو لوی لښکر درا کوزي د دنیا ته په بیت الله شریف باندې یو جنډه ولګي فرشتي جبرائیل امین علیه السلام مشري کوي او اجنډه شنوي شنه جنډه وي هغه د کعبه په چت باندې خخه کې او جبرائیل علیه السلام سل وزرې دي هغه کې دو وزرې صرف په دغه شپه کې پرانیزي چې دا ټول دنیا د دې دو وزرو لاندې هغه مکمل راشي د جبرائیل امین علیه السلام د وزرو لاندې تر مشرق نه تر مغرب پورې بیا جبرائیل علیه السلام فرشتو د ترغیب ورکوي چې کوم مسلمان په نن شپه کې یعنی د شب قدر په شپه کې ولاړ وي تلاوت کوي منځ کوي څوک ناست وي تلاوت کوي یا ذکر اذکار کوي دعاګانې غواړي ورشي د دې مسلمانانو سره سلام کوي او مصافحه کوي سلام ورته کوي السلام علیکم مصافحه کوي لاسونه ور سره ملاو کوي چې کوم سړی په دغه شپه کې عبادت کې لګیا وي نو کدا قسم وخوري چې ما نن شپه د شب قدر مندلې ده او ما سره فرشتو مصافحه کړې ده نو دې به ولې حادث کېږي ځکه چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي فرشتي ور سره سکي لاسونه ملاوي خدا دې چې حرام مال نه بزان ساتي د حرام روټې نه د حرام خور سړی نه چې حرامي خېټه ته ځي که یو روپۍ وي او که کرورونه روپۍ وي داغه نه بدبوي خېږي او فرشتې حرام خور سړی ته ورنږدې نه ورځي او که ناسې نه وي چې ته وایې چې به زه مونځونه کوم اودسونه کوم او حجونه کوم حاجي صاحب یم او حافظ صاحب یم او عالم صاحب یم او منځ کې خېټه د حرامو ډکه وي نو بیا ګورې دا ته مې مه کوه او بیا ورته جبرائیل امین علیه السلام وایي چې ورشئ چې دا کم خلک د شب قدر په شپه کې دعاګانې غواړي لاسونه اوچت کړي چې یا الله پلان کې مصیبت رانه لرې کا یا الله قرض رانه لرې کا یا الله کاروبار مې نشته کاروبار بندوبست مې وکړه دا دعاګانې کوي یا الله پاک جبرائیل امین علیه السلام ته ویلي وي چې ته فرشتو ته دا ووایه چې د دې خلکو په دعاګانو باندې څه وایي امین وایي څه وایي امین وایي خو الله دې رحم وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شب قدر په شپه ټول خلق وبخي ټول خلق وبخي او یو څو کسان دي الله یې نه بخي د شب قدر په شپه الله ټول خلق وبخي خو یو څو کسان دي الله ورته بخنه نه کوي صحابه او تاسو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا څلور کسان څوک دي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې یو هغه کس دی چې عادتي شرابي وي څه شي وي عادتي شرابي وي شراب نه پریږدي دویم هغه کس چې د مور او پلار نافرمانه وي مور او پلار نافرمانه مور او پلار خفه کړي وي قسم دې د مور او پلار یار ته ولې خفه کوي
دی مور او دی پلار د دې بچی د لپاره څومره تکلیفونه تیر کړي ها ورکوټه لوی کی په خپل ځان باندې لوګي تند تیریږي خپل خېټه نه مړې خو د بچی خېټه مړې په خپل پریشان حال وي کوئی بچی می پریشانې تا پرینوز دا پلار او مور دا دومره د خپل بچی لپاره پریشان دي او شکل دا بچی لوی شي نو بیا په پلار ظلمونه کوي او پلار خفه کوي مور خفه کوي الله نو الله رب العزت دا سه قسم نه بخي یو عادتي شربي او دویما چې مور او پلار خفه کړي خدرم هغه کس چې د خپل خپلوانو سره رشتہ داری پرېږي د خپل خپلوانو سره رشتہ داری پرېږي دا قسم الله نه بخي د شب قدر پشپا د خپل خپلوانو سره چې چا رشتہ داری پرېږي دا قسم الله نه بخي سلورم هغه کس چې پزړه کې کینور وي پزړه کې کینه ساتي او په قرانه کې تعلق پرې کوون کې وي سم خیال دې سو کسان مې درته یاد سلور قسم خلق الله په دې شب قدر شپه کې نه بخي اول لکتیز وای پیښ شي پته نه لګي تاسو د ناستې دویم کس د مور او پلار چې دا کم کس نه مور او پلار خپې دي کې دي شي غلي او یا دا کم کس نه داسم راضي کله کله چې چا نه مور او پلار خپې دي په چغه باندې وي چې د مور او پلار چې چا نه خپوي هغه یو ګاډي ته پولیس ولوي چې ودرېګا نو چې ورته وی چې ودرېګا نو چیکینګ کولو دا پولیس ولا سي ورته ګوري دی ګاډي کې سترګې ورواچولې نو ورته وی چې څوک عملی خو درکې نشتا څوک عملی خو درکې نشتا نو یو کس ورته قربان عملی راکې نشته را کوشه هم د عملی آرامي ته نو کله کله بایز ډیر د حد نتیجه چغوي د مور پلان نه فرمانه کله کله هم د مور پلان نه فرمانه نو د مور پلان نه فرمانه نه بزان ساتو توبه وباسو قسم دې پدې باندې ان شاء الله الله به موږ ته اجر راکړي او دریم کس قطع تعلق والا چې د خپل رشتہ دارانو سره سپری کوي او څلورم کس د زړه کیناور او یو بل حدیث هم دی ګورې تاسو به اورېدلی چې پیغمبر اسلام کله منبر ته خدو په یو پوړې قدم کې خدو نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم پر آمین په دویمه پوړې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل آمین په دریمه پوړې پیغمبر اسلام فرمایل آمین صحابه ته تاسو کې چې یا رسول الله نه دی عجیب کار وکړو چې جبرائیل امین علیه السلام راغله او خیره یو کې ما په امین وې خیره چاو کې د دوارو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم او نجی جبرائیل امین علیہ السلام خیره کوي او امین په سو کوئی نبی علیہ السلام پاری کوم دا خبره شته کنه چې سو داروم اول دا خبره ویم درته چې د رمضان مبارک میاش پیراشي او د بخنه پکې ونشي ها او بل دا چې د پیغمبر علی اسلام نوم واخستل شي او څوک په درود شریفونه وایي او دریم څه خبره وا چې مور او پلار کې یا مور یا پلار یا دواړه څوک ژوند دی او د رمضان مبارک میاش پیراشي او دې په دې کې مور او پلار راضي نه کی خو یو بل سوالم درته کومه دا سي مور او پلار چې بچي ورزي چې داجی معاف میکا او داجی دونه کو تکور پس راوځي مړه دا بم لا پلاري دام ځان ته پلار وای دغه بالکل د پلار ته بغا سړی توپ نشته مړه زبردست وي چې بچي ورزي داجی ما معاف کا او پلار ته ورکشا بس دی بچی ته دومره پکار دی چې داجی ما معاف کا نور پلار پوښه الله پوښه
بچی نه معاف کوي ته ناراضي دي نه د پلار په لاس کې د جنت منت غنښت چابياني نشته چې بس بده غواړي بس بچی نه غلطي شوی دا تم د الله بندې تخپل ځان ته درته سونه ګناګارې تب الله ته مخ ته نه ودرېږي نو بازي پلارانو الله دې رحم وکي د سم د زړې ستور شوی وي د سخت والی د وجنه بچی نه معاف کوي نو ګوره داسې پلاران دې ګوره نه کوي ګوره دا نه چې بس پلار وایي زه پلار یم او بس زه خو یم نه تم د الله بندې او ستا د بچیم د الله بنده دی او دغه شانتې مورم د پکار دی چې بچی ورشي معافي ته نه وغواړي بس پکار ده چې معافي کړي پکار ده چې معافي کړي ځان دې سختۍ نه کني بیا به دې مجرم وي بیا به دې مجرم وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي خدای پاک دا رجیم په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي مشکلات دي بیماری دي وایرسونه دي تکلیفونه دي د دې ټولو نه زموږ حفاظت وکړي خدای پاک دا کومې بلاګانې دي یا الله وباګانې دي د دې ټولو نه زموږ حفاظت وکړي خدای پاک د رمضان مبارک د دې روزو برکته دا وباګانې ختم کړي خدای پاک دا وباګانې ختم کړي خدای پاک څومره نیک اعمال هم کړي دي یا الله په خپل دربار کې قبول کړي آخري خاتمه هم خراب مکړي یا الله د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دي څومره کامیابی دي مونږ ته معلوم دي یا معلوم نه دي خدای پاک ټول خوشحالي نصیب کړي د حج عمر بار بار نصیب وکړي بچی منې کمال صالحه کړي خدای پاک مونږ ټول جنتیان کړي یا الله د جهنم د اور نه حفاظت نصیب کړي د قبر د عذاب نه حفاظت نصیب کړي د حشر د عذاب نه حفاظت نصیب کړي د قیامت پر ورځ په سخته ګرمۍ کې د خپل د عرش د سوري لاندې منتظر راکړي خدای پاک په دې حاضر مجلس کې څومره پریشان حال دي تاته پریشانی معلومې دي پریشانی ختم کړي خدای پاک دا چا اولاد نشته اولاد ورته نصیب کړي خدای پاک دا چا رشتې نه دي شوي یا الله غیبي د خستا رشتو بندوبست وکړي څومره تور سره په کورونو کې ناستې دي او رشتو څه تکلیفونه دي خدای پاک ټول رکاوټونه ختم کړي او د خپلو خاوندانو نصیبې وکړي د حاضر مجلس کې الله چا سره شرعي حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي زموږ د جمعات په نیکو اعمالو سره آباد کړي خدای پاک د مدرسې لپاره فکرمند یو د مدرسې د ځمکې کیفي د کافي ځمکې بندوبست هم وکړي په هغې کې د علم هره شعبه ته ژوندی کړي څومره خلکو په دې مدرسه کې په دې جومات کې موږ سره منډې والې دي جاني مدد یې کړی دی مالي مدد یې کړی دی خدای پاک ټولو ته اجرونه ور نصیب کړي هغې په مال او په اولاد کې برکتونه پیدا کړي زموږ د دعاګانې الله په خپل دربار کې قبول کړي او په آخر وخت کې دا کلمه په ژبې او په زړه سره